یو کس وی چې باران کې جمع بین الصلاتین کولی شي که نه، داسې کولی شي په باران کې چې د ماښام مونځ سړی وکړي او بیا کې انتظار وکړي جمع وشي په جماعت کې، او بیا ورپسې چې کوم دی نو د ماسخوتن مونځ وخت چې څنګه داخل شي نو فورا د ماسخوتن مونځ وکړي، په خپل وخت کې کولی شي، په یو وخت کې نه. بل تپوس کوي چې په قبرستان کې تلاوت کول جایز دي او که نه. تلاوت کول جایز دي، لیکن د ځای خیال ساتل پکار دي. که ځای کې قاذورات او نجاسات او ګندګۍ او پلیتی وي نو بیا تلاوت مکو، مکروه دي. یو کس تپوس کوي چې خلک وایي چې کله د جنۍ پلار دا وایي چې دا لور مې درکړه نو دې سره نکاح وشو، د خطبې ضرورت نشته. دا څومره حقیقت لري؟ په نکاح کې یو څو څیزونه دي. یو رکنین دي د نکاح، ایجاب او قبول. دا د نکاح ستنې دي. نکاح په دې عقد نکاح په دې ولاړه ده چې دا ستنې نه وي نکاح نه کیږي. ایجاب او قبول لیته وایي چې یو وایي پلار د جنۍ وایي یا د هغې د طرف نه وکیل چې ما دا تا ته درکړي دا ایجاب دی، او هلک وایي یا د هغه د طرف نه وکیل چې ما د فلان قبوله کړي دا قبول دی. بغیر د دې نه نکاح نه کیږي. که یو دی که یو طرف لیکلی شوی دی بل طرف نشته، دا نکاح نه کیږي. قبول شرط دی. دویم په نکاح کې خطبه ده نو دا خطبه مسنون ده. که خطبه اونه شوه نو نکاح شوي ده خو بې برکته ده. د الله د رسول سنت پکې پاتې شو، برکت پکې نشته. دریم گواهان دي. گواهان شرط دی او شرط موقوف علیه دی. په دې باندې عقد نکاح موقوف ته. که ګواه نو دو په دوو جنۍ ښځې ووایي چې ما خپل ځان تا ته درکړی دی او لک وایي ما قبوله کړي ده، نکاح نه کیږي. گواه شرط دی. کم از کم دو گواهان پکار دي، ځکه چې نکاح علی اعلان کول پکار دي، او چې څومره ډیر وي دومره ښه ده. او څلورم شی مهر دی. مهر هغه لازمیږي. که مقرر شي نو بیا خو هماغه مقرر مهر راځي، که مقرر نشي نو بیا هم لازمیږي مهر مثل راځي. دا څلور څیزونه په نکاح کې. یو کس وایي چې مقتدي د امام نه مخکې سلام وګرځولو نو مونځ نه کېږي چې د امام نه مخکې شي. یو کس دی وایي هغه په خپه باندې معذوره دی، نو د دې کس مستقل امامت کول څنګه دي؟ امامت کول جایز دي، لیکن که بل روغ کس دی خلکو ته ملاویږي د دې امام په ځای باندې د امامت کول مکروه دي. یو کس وایي چې یو سړی دی په جماعت کې د دې وجه امامت نه کوي چې د سره علم نشته دی، او دویمه خبردار چې دی وایي دا لویه ذمهداري ده زه دا نشم پوره کولی. نو آیا دا خبره یې ټیک ده؟ نو او چې د سره دومره علم هم نه چې دی د مونځ په فساد باندې پوهېږي چې مونځ فاسد شوی نه دی فاسد شوی، په دې هم نه پوهېږي، ده ته بیا امامتي کول نه دي پکار. یو کس وایي چې د حضرت علی رضی الله عنه اولاد حضرت امام حسن او حضرت حسین رضی الله عنه نه علاوه نورو ته زکات ورکولی شي او که نه. نو دا دوه څیزونه بیل بیل دي، خلک په دې کې فرق نه کوي. یو صدقه او زکات دی، او یو سید خاندانی سادات دي. سید سادات چې دي نو هغه د حضرت فاطمه بیبي اولاد دی. چې د حضرت فاطمه بیبي اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوم دی دا سید دی. او دویم د صدقې حکم دی، نو هغه بنو هاشم چې څومره د هغې اولاد دی بنو هاشم کې، نو هغې ته صدقه نشي ورکولی. یو کس تپوس کړی دی چې د فرض نه پس چې کوم وظایف او دعاګانې دي هغه فرض و پسې متصل کول پکار دي که نه چې پوره مونځ ختم شي سنت وغیره. نو په دې کې دواړه قسم ته کولی شي، لیکن بهتر دا ده چې کومه مونځ پسې سنت مؤکد دي هغه سنت وکړي، ځکه احادیثو کې راځي چې دا سنت مکملات د فرایض او فرض کې کمی کوتاهی شوی نو دې سنت نه پوره کیږي. دا سنت په هغې پسې متصل وکړه، د هغې نه پس بیا نور عبادات کوه. البته بعضې مختصر کولی شي لکه اللهم انت السلام یا لا اله الا الله وحده لا شریک له دا دعا وغیره. وای زمونږ مولانا صاحب د مونځ نه پس دعا چې کوي نو لاس یې موټی کړی وي او دعا کوي، لاس نه خوایي. دا څنګه دي؟ دعا په لاس اوچتولو سره هم غوستی شي،
احادیثو کې د دعا په وخت کې د لاس او مختلف کیفیات شامل دي. دعا په وخت کې لاس نه اوچته دام شامل دي، او د دعا په وخت کې ګوته اوچتول یو دام شته. د دعا په وخت کې دواړه لاس اوچتول او د مخ په محاذاتو کې نیول دام شته، او د دعا په وخت کې لاس سر ته اوچتول له سر نه اوچتول دام شته، او د دعا په وخت کې لاس الټه اوچتول دام شته. داسې الټه اوچتول په هغه دعاګانو کې دي چې کله یو مصیبت راغلی او هغه مصیبت نه ته پناه غواړي اجتماعي طور سره، مثلا باران ډیر شو آبادی غورځېږي، داسې دعا غواړي، او یا بل یو مصیبت راغلی دی داسې دعا غواړي، یعنی یا الله دا بلا او دا مصیبت زمونږ نه دفع کړي لرې کړي. دام شته. خو موږ پسې متصل لاس اوچتول دا ثابت دي چې کله دعا غواړي. ځکه ترمذی شریف کې حدیث دی چې کله سړی مسکی نو د مستول حالات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کو، او په آخر کې ذکر کړل وترفع یدیک، او ته دواړه لاسونه اوچت کې بیا ته وایې یا الله یا الله یا الله. نو دا مزدي دا دعاګانې د خدای قبلې. بل تاسو کړه دی چې خپل پلار بچو ته تر کومه وخته پورې د مز وینا کولې شي، تر اخره پورې کولې شي خپل بچو ته، لیکن چې کله ماشوم دی نو دغه وخت کې پاغه باندې لا حق نشته د خدای، پلار به ورته وینا کوي. چې د 2 کالو شي نو د 2 کالو نه به پلار وینا شروع کړي ماشوم ته چې بچې مز کوه. حدیث مبارک کې راځي چې کله ستاسو ماشومان د 2 کالو شي نو بیا د مز امر کوي وته، او چې کله د 10 کالو شي نو بیا لخته ډنډه زړنده که په کور کې لخته وایي چې مز دیونو کو نو په دې باندې وهم وضربوهم علیها اذا كانوا ابناء 10، وهي چې کله د 10 کالو شي بیا مز نه کوي. لکه چې دینه پس کله کله د 10 کالو نه وړي نو کله سړی بالغ شي 12 کالو په عمر کې یا د هغې نه کم کالو په عمر کې داسې شي وي. نو دومره پورې دا د پلار حق دی، او کدا بچی د پلار سره په کور کې پاتې کېږي بالغ هم شي نو وینا بیا هم کولی شي، لیکن اوس په خپله مغه کس مکلف شو. الله جل شانه بدنه د پوس یو کس وایي چې زما مور او زما 4 تریندې دي، د مور خویندې مې دي، هغوی د خپل رور نه حصه اخیستې ده په ځمکه کې په جایداد کې، او زمونږ ماما زمونږ سره رشته ختمه کړې ده، او چې زما مور یا څوک د خپلې مور سره ملاقات ته ماما کره لاړ شي نو هغوی نه پرېږدي، او شرط یې دا لګولی دی چې ما ته به دا ځمکه پرېږدی نو الله بس تاسو سره رشته پالم. نو آیا دی دا رشته ختمولی شي؟ نه. دغه وخت کې دغه کس زیاتې کوي. په میراث کې لکه څنګه چې د نارینه حصه ده دغه رنګې د زنانه هم حصه ده. چې سړی مړ شو هغه زامن او د هغه لوڼه پاتې شول نو دې زامنو ته یې پکار دي چې د خپل خویندو ته هم برخه ورکړي د پلار په حصه کې. البته د ده 2 کېږي او د خورې 1 کېږي، چې څومره خویندې دي د هغې یو حصه ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وللذکر مثل حظ الانثیین، او چې کوم سړی دا مني نه نو د قرآن پاک د آیت نه انکار دی نو دا کفر دی، او که مني یې نه ورکوي نو دا ګناهګار دی. یو کس وایي چې د دمتوب په پیسو باندې عمره کیږي او کنه، نو په پیسو باندې عمره سیل سپاټه وشي لیکن عبادت نه کیږي، په حرام باندې عبادت نه کیږي. و یو سړی دی هغه د جمع اهتمام کوي د تکبیر اولا سره، لیکن د یو شرعي عذر د وجې نه د هغه نه جمع لاړه په جماعت کې، بیا دې په کور کې خپله مور او چې څومره نارینه زنانه دي هغه راغونډ کړي او هغوی ته جمع ورکړي نو دا مز کېږي که نه؟ او کېږي. بلکې دا ثابت هم دي که په جماعت کې جمع شوي وه او د عذر د وجې نه دنه پاتې شوه دی په کور کې بیا جمع ورکولی شي. البته د هغې طریقه ده او هغه دا ده چې امام چې مخکې ودرېږي نو د پسې شاته صف کې چې نارینه وي نو د هغې به بیل صف وي، هغې نارینه سره به زنانه نه ودرېږي. اگر که هغه زنانه د هغه مور وي، خور وي، تروري وي، ښځی وي، نشي ودرېدی، لوري وي، زنانو به بیل صف وي، د سړو به بیل صف. بل تپوس کړی دی چې د تکبیر اولا آخري حد کومه پورې دی؟ نو تکبیر اولا یو دا ده
چې څنګه امام وی الله اکبر تا د امام الله اکبر پسې متصل وی الله اکبر اغلا قرات نه دی شروع کړي دا تکبیر اوله دی چې بعضی حضرات وایي چې قرات شروع کی نو د ټیټیدون او رکوع ته د تلو نه مخکې دا تکبیر اوله دی او بعضی حضرات وایي که رکوع کې هم د امام سره شریک شنو دا تکبیر اوله کې شرکت دی به هر حال بعضی حضرات دام وایي چې د جمع موزي په وروستي رکعت کې ملان دی کنه دا تکبیر اوله دی خو ظاهر دی چې د ما څومره حالتونه ذکر کړل په دې کې په خپله کې فرق شته هغه کس چې هغه بالکل د ابتدا نه امام سره شریک دی هغه ډېر مخکې دی بیا ورپسې نور یو کس تپوس کړی دی په انجکشن او په ډریپ باندې روژه ماتیږي او که نه اکثر علما وایي چې نه ماتیږي خو بعضې وایي چې ماتیږي نو احتیاط نه پکار دی یو کس تپوس کړی دی چې پیغمبر علیه السلام وایي 20 رکعاته تراویح نه دي کړي نو بیا دا 20 رکعاته د کوم ځای نه راغلل او 8 رکعاته کول څنګه دي کوم سړی چې وایي دا دروغ وایي غول خوري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او داسې وسره ناس پاس دی چې پیغمبر علیه السلام به د لاس د ابوبکر صدیق او عمر نیولی او دا به فرمایل هما وزیرای فی الدنیا والآخره دا دواړه زما وزیران دي په دنیا کې په آخر کې او مونږ به په ورځ د قیامت د قبر نه داسې پاسو لکه څنګه چې اوسي او دغه کس 20 رکعاته تراویح باندې د هغه زمانې ټول خلک جمع کوي په مسجد نبوي کې کېږي نو دته پته نه وه چې د تراویح اته دي که 20 دي 8 رکعاته چې دي هغه تهجد لمونځ دی هغه بخاري شریف کې حدیث دی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې 8 رکعاته کړي دي چې کله ما څخه راغلی دی رمضان او غیر رمضان دواړه ټکي کوي او غیر رمضان کې تراویح نی هغه تهجد وي نو مطلب دا دی چې تهجد پیغمبر علیه السلام په روژه کې او په غیر روژه کې 8 رکعاته کړي دي دا د ام المؤمنین روایت دی اگر که د عبدالله ابن عباس صاحب روایت په همدغه بخاري کې تهجد مبارک دی 12 رکعاته په هغې کې ذکر دی ثم رکعتین د شپږ ځله فرمایلي او شپږ ځله چې 2 رکعاته شو نو څو شول 12 شو به هر حال هغه د تهجد مبارک دا غلط فهمي ده او تراویح بیا لمونځ دی دې ته قیام رمضان وایي او تهجد بیا لمونځ دی دې ته قیام اللیل وایي قیام اللیل 8 رکعاته دي او تراویح 20 رکعاته دي حضرت عمر رضی الله عنه چې کړي دغه وخت کې ډېر ګڼ شمېر صحابه موجود یو صحابي چې به کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف لیده او قتل به انکار به کول که څوک وایي چې عمر صاحب نه خلک ریدل ځکه کش نه کول دا دروغ وایي دین په معامله کې د شریعت په معامله کې به ادنا صحابي هغه به ودرېدو یو ځل عمر صاحب په منبر ناستو داسې لویه جمع وه خلکو ته وی کینئ اسمعوا واطیعوا زه خبره کوم دا واورئ او منئ یو سړی په هغه جمع کې پاڅېدو وی لا نسمع ولا نطیع نه ستا خبره اورو نه منو عمر صاحب ورته وایي چې ولې وایي چې ستا بدن باندې چې کوم دی نو دا نوي جوړه د 2 څادرونه دي مونږ ته د یو راکړی دی خپله د 2 اچولي دي دا د عدل خلاف وه اعتراض یې په کولو دا اعتراض په یو ادنا کس کولی شي او چې د اتو په ځای باندې 20 رکعاته کوي نو دا اعتراض پې څوک نشي کولی موطا مالک کې حدیث موجود دی 20 رکعات نو که چېرې 20 رکعاته حضرت عمر صاحب ورته ووایي چې دا دویم صادر زما نه دی زما هم یو دی خلیفه و امیر المؤمنینو خو زما یو دی دا بل عبدالله ابن عمر سے پاسې دو هغه خپله وایي زه د دې جواب زه ورکوم پلار مې نه ځکه چې سړی د خپل ځان نه دفاع کوي نو هر یو سړی کوي هغه وایي چې دا یو صادر زما او امیر المؤمنین ته ما نوی صادر ورکو ما وایي چې د هغه جوړه پوره شي ما خپله برخه صادر ورکړی دی دا هغه زیاتې نه دی کړی په مال هغه کس کېناستو ویل اوس وایه الان نسمع ونطیع اوس چې څه خبره کوي هغه اورو منو یې نو بیا به تراویح څنګه خلکو انکار پې نه کول چا پې انکار نه دی کړی حضرت عمر فاروق په ابی ابن کعب رضی الله عنه پسې خلک درولي 20 رکعاته یې کړي امام ابو حنیفه سے وایي 20 رکعاته دي امام مالک سے وایي 20 رکعاته دي امام شافعی سے وایي 20 رکعاته دي امام احمد ابن حنبل سے وایي 20 رکعاته ته د کوم یو امام په مذهب چې ته وایي چې 8 رکعاته یو کس وایي چې د جمعې د مونځ لپاره مې غسل کولو ما ته پته نه وه غسل دوران کې ما په خوله کې اوبه واچول نو غړغړه مې وکړه نو آیا دې سره روژه ماته شو که نه
نو غړغړه خو دغسې کول نه دي پکار، جنابت نه غړغړه کول پکار دي، خو که چېرې ستا د غړغړې سره اوبه د ستوني نه ښکته شوي، مرۍ نه تېرې شوي، بیا د روژه ماته ده، روژه خورمه، دا روژه م سر ته ورسو، بله به د دې په ځای کې یو روژه نیسي قضا. او که چېرې تېرې شوي ني غړغړه دې کړي نو دې سره روژه نه ماتېږي. او په روژه کې غړغړه کول نه دي پکار، ځکه چې بې احتیاطي کېږي، دې کې اوبه تېرېدی شي. یو کس وایي چې د تراویح لمونځ سړی وکړي او وتر وشي، د هغې نه پس تهجد کوي، نو څنګه دي کولی شي؟ چا تپوس کړی دی چې د ماسخوتن نه پس 2 رکعته نفل په ناستې کول پکار دي که په ولاړې باندې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث مبارک کې په ناستې باندې ثابت دی، په ناستې کولی شي، خو د پیغمبر علیه السلام هر یو سنت ته کتل پکار دي. دا یې په آخر عمر کې کړي دي، په آخر عمر کې. نو چې ستا عمر هم اخر وي نو بیا کوه، چې تا هلک وي نو په ناستې خوند نه کوي، به ولاړې کوه نه. یو کس وایي چې زنانه د انسان د پختۍ نه پیدا شوي ده. ما د یو عالم نه اورېدلي چې ښځه هم د خاور نه پیدا شوي ده. دې وضاحت وکړه. کومه زنانه چې د انسان د پختۍ نه پیدا شوي، هغه انسان نه مراد آدم علیه السلام دی، او زنانه مراد حوا بیبي ده. چې کله آدم علیه السلام الله جل شانه د خاورې او د خټې نه جوړ کو، بیا د هغه د پختۍ نه حوا بیبي پیدا شو. الله جل شانه هر څه باندې قادر دی، هغه هر څه کولی شي. او نور عام زنانه چې کوم دی نو هغه په همدغه طریقه راځي چې څنګه نور انسانان راځي. او چېرته چې د انسان د پیدایش د ښځې او د سړي د خاورې نه تذکره ده، نو د هغې مطلب دا دی چې کوم اساس کې چې انسان د هغې نه په رحم مادر کې جوړیږي، دا اساس کې د وینې نه جوړیږي، او دا وینه د خوراک څښاک ته جوړیږي، او دا خوراک څښاک د انسان ټول د ځمکې نه او د خاورې نه راوتی دی. یو کس وایي چې د دې جینکو دا نومونه کې خل څنګه دي؟ د دې معنی څه دي؟ لینا، ائمه او حیات. لینا د دې معنا د نرمه، او ائمه دا د امام جمع ده، مقتدا او پیشوا، او حیات د دې معنا د ژوند. دا نومونه کې ښوی شي، خو ډېر خوندور نومونه نه دي، باقي ستا خوښه ده چې کېدی نو کې ښوی شي. وایي په رمضان کې مسواک کول ټیک دي او که نه؟ او رمضان کې مسواک کول جایز دي. امام شافعي صاحب وایي ماسپښین نه پسې نه شي کولی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې سهار نه واله تر ماښامه پورې ورماتې پورې مسواک کولی شي. مسواک سنت دی، دا اودس سره کولی شي. یو کس وایي چې په رمضان کې په سترګې یا غوږ کې دوايي اچول څنګه دي؟ او عطر او رانجه لګول څنګه دي؟ عطر او رانجه لګولی شي، او دغه دوايي نه اجتناب پکار دی. دا دوايي اچول چې دي. د لور دپاره کنزه نوم کې خل څنګه دي؟ کنزه، کنز خزانې ته وایي، کنزه نوم یعنې مکروه نه دی، ګناه نشته دی. یو کس وایي چې د ختم نه یو ورځ نه مخکې بعضې خلک د ختم دپاره خلکو نه پیسې اخلي، په هغې مټایي اخلي، د ختم په موقع باندې ورکوي. چې د کوم سړي خوښه نه وي هغه نه پیسې اخیستل نه دي پکار. او کله سړی د ملامت نه ورکړي، ځکه چې دې ټولو ورکړي دي چې زه نه ورکوم نو بد ښکار، حالانکې سړی نه غواړي یا غریب وي، نو دا کار کول نه دي پکار. په ختم کې مټیایي راوړو ته هېڅ ضرورت نشته. وایي نابالغه پسې تراویح کول او ختم د قرآن کول څنګه دي؟ چې کله عقل وي، بلوغ ته نه دی رسېدلی، نو بعضې وایي سره د کراهته جایز دي، خو پکار نه ده، بالغ پسې کول پکار. وایي مړي ته د عودو لوګې ورکولی کېږي، او دا ما اورېدلی دي چې د عودو لوګې دې سره جنات او پریان هم د کور نه وځي. آیا دا خبره درسته ده؟ جنات او شیاطین غي هغه ځای کې ډېر وي چې کوم ځای کې بدبویي وي، او چې کوم ځای خوشبویي وي هلته فرښتې ډېرې راځي. باقي دا راته پته نشته دی چې جنات دې سره وځي. یو کس وایي چې زما ښځې سره یو توله سره زر و، هغه سره زر ورته پلار ورکړي و، بیا په ما باندې قرض و، هغه مونږ خرڅ کړل. د هغې نه وروسته ما سره پیسې راغلې، د هغې په بدله کې ما ورته 3 تولې سونه واخېسته. په دې 3 تولې سونې باندې زکات شته او که نه؟ که صرف دغه 3 تولې وي، دې سره نور څه نه نو زکات پې نشته. وایي زه خپلې ښځې سره عمرې ته روان یم، او ما سره زما خینې هم عمرې ته ځي، هغه کونډه ده. آیا دا ما سره تلی شي؟ نشي تلی، ځکه چې ته د خپلې خینې دپاره محرم نه، او محرم چې زنانه سره نه بیا نشي. وایي مونږ په فیکټرۍ کې 2 پارټنران یو، یو کس کار سنبالی او دویم په فیکټرۍ کې نه وي. چې کوم سړی په کار باندې موجود وي
د فیکټری د مشترکه حساب نه تنخواه اغشتی شي او کنه. دا خبره د عقد سره ده. که عقد په دې باندې سر کې خبره شوي وي، لوس شوي وي چې کوم ته بدلته یا ته به تنخواه مخلې، نو هغه کېدی شي. او که چېرې دا خبره نه شوي او مال تقسیمیږي نفع نه بیا نشي اخیستی. وی په زرو باندې زکات به په قیمت خرید وي، قیمت فروخت باندې به وي. نو په زرو باندې زکات چې کله زکات وباسي د هغه ورځې د قیمت حساب دی. د هغه ورځې مثلا تا توله اخیستې وه په 60,000 باندې او اوس توله ده په 2,20,000 باندې، نو د نن زمانې په حساب سره به زکات ورکړي. یو کس ګڼ تپوسونه کړي دي، وایي په رمضان کې ټوت پیسټ کول څنګه دي؟ دا نه دي ټیک. خوله کې اوبه اچولی شي، د اودس په وخت کې مسواک کولی شي، لیکن ټوت پیسټ نه. دا مکروه دی. که تیر شو نو روژه ورسره ماتېږي. او مسواک مکروه نه دی، هغه مستحب دی. بل تپوس یې کړی په رمضان کې رانجه اچول څنګه دي؟ جایز دي، رانجه اچولی شي. بل تپوس یې کړی دی چې عطر او خوشبو لګول څنګه دي؟ جایز دي. خو خوشبو د اگربتی د دې نه اجتناب پکار دی. که اگربتی سړی لوګي والا شی، اود لوګي، اگربتی لوګي او هغې سره ودرېږي او دغه لوګي راکاږي، نو دې سره روژه ماتېږي. او که دا لوګي ختم شوی وي، بل ځای کې لګېدلی وي او صرف بوی وي، نو بیا روژه نه ماتېږي. خو احتیاط پکار دی د هغې نه، دغسې عطر لګولی شي. بل تپوس یې کړی دی چې د چا د دمې بیماري وي او د ساه تکلیف وي، ورته هغه ماشین باندې هغه ساه په بره باندې راکاږي، دا استعمالولی شي که نه؟ که هغې کې دوایي او ذرات د دوایي دن نزي د مرۍ نه ښکته کېږي، نو دا استعمالول ټیک نه. یو کس وایي چې په رمضان کې صلات وتر جمع سره کول لا ضروري دي او ضروري دي. په رمضان کې جمع سره کول پکار دي، ثواب دی او سنت طریقه ده. بل تپوس یې کړی دی چې په کور کې د جمع سره تراویح کول څنګه دي؟ په کور کې د جمع سره که ختم څوک کوي قرآن پاک، نو هغه تراویح کول جایز دي، ځکه چې ختم دغسې نشي کېدی. او که صرف د جمع دپاره کوي، نو لکه څنګه چې نوره جمع فرض مونځ په کور کې نشته، نو تراویح خو د هغې نه کمه حکم لري، د هغې هم نشته. بل تپوس یې کړی دی چې سرسایه فطرانه ادا کولو دپاره کوم کس صاحب نصاب وي چې چا سره د 52 تولې چاندي په مقدار باندې نقدي روپۍ یا زر یا بل یو شی، کپڑے، سامان تجارت یا ځمکه سیوایي پرتی، نو دا صاحب نصاب دی او په ده باندې سرسایه شته، دی به ورکوي او دی د بل نه نشي اخیستی. یو کس تپوس کړی چې زنانه سره 3 تولې سره زر دي او خاوند هره میاشت د اخراجاتو دپاره دې ته 2,000 روپۍ ورکوي، چې په هغې کې بعضې رقم بچ کېږي دې سره، په دې باندې زکات شته او که نه؟ او په دې زکات شته، ځکه چې پیسې د دې 3 تولو سره یو ځای کې، نو بیا به د 10,000 پیسو ته واړې، نو هغې نه دومره پیسې جوړېږي چې په هغې باندې 52 تولې چاندي یو نصاب نه ګڼ بېږي. یو کس تپوس کړی دی چې شیعه که چېرې مونږ ته د خوراک دعوت راکړي، نو خوړی شو که نه؟ او شیعه باندې دعوت خورولی شو که نه؟ داسې خلکو سره محبت او دوستی ساتل نه وي پکار، او خصوصا د دې خلکو پته نه لګي چې خوراک یې څنګه دی، اجتناب دی پکار. یو کس وایي که چېرې قاري صاحب په تراوو کې قرآن پاک دومره تیز وایي چې اورېدونکی پوهېږي نه چې دی څه وایي، نو څه کول پکار دی؟ نو داسې قاري صاحب پسې ختم کول نه دي پکار چې هغه خلک نه پوهېږي په هغې باندې. د دې نه لنډې تراویح علماو لیکلي دي، مفتیان وایي چې هغه ټیک تیخي دي د دې ختم په مقابله کې. ختم داسې پکار دی چې صحیح تلفظ سره ویلی کېږي. یو کس وایي چې مونږ 2 کاله مخکې یو پلاټ اغشتی و، نو د هغې زکات به څنګه ورکوو؟ که چېرې دا پلاټ تا د کور جوړولو لپاره اغشتی دی، نو په دې پلاټ باندې زکات نشته. او که دا پلاټ دی په دې خیال اغشتی دی، د اغشتو په وخت کې دا سوچ چې زه به دا خرڅوم چې ګټه راته وکړي، نو په دې باندې زکات شته. او زکات به په دې طریقه ورکوي چې مثلا نن یې ته زکات ادا کوې، نو نن به د هغې پلاټ پوښتنه وکړي چې دا پلاټ به په سوځي، څوک به په څومره اخلي، چې په څومره باندې هغه خلک اخلي، هغه عمره پیسې د هغې قیمت وګرځوه، زکات یې وباسه.
یو طالب وایي چې زه طالب ما ته یو کس د کتابونو لپاره پیسې راکړي، آیا په دې کتابونو باندې زه المارۍ غشتی شم؟ ما سره کتابونه شته دی خو المارۍ نشته. نه، په دې باندې به کتابونه اخلي چې کتابونه لپاره یې درکړي. او که د زکات پیسې دي نو بیا چې په څه کې استعمالوي ستا خوښه ده چې زه مستحق استعمالولی شي.